پته نه لګي د خلکو د شریعت د احکاماتو ته ولې نه ګوري. یو شی راونیسي هغه دومره حد ته ورسوي چې د هغې د وجې نه نور اعمال هغه برباد کړي په دې باندې. کله کله یو سړی داسې خو نه ده چې هر یو کس به خامخا چې دی نو دعا غواړي. کیدای شي د چا ضرورت نبی علیه صلات وسلام مونځ کړی دی فورا کور ته نه دی تللی. نبی علیه صلات وسلام خو یوازې د داسې د وزګارو دپاره چې دی نو دغه نه و چېره د چا سره ټیم او هغه په مانځه کې په جومات کې کیني او هغه ځان دپاره چې دی نو دعا غواړي. دا خو د داسې خلکو دپاره هم پیغمبر و چې هغه اچانک په هغه باندې داسې کار راشي چې هغه مانځه نه مخکې ورته څوک وایي چې داسې کار دی او هغه مانځه پسې فورا پس چې دی نو هغه مصروف وي. نو هغه به اوس څه کوي؟ نو هغه که شاته سنت کوي او دا امام صاحب لګی دی په زوره زوره باندې داسې دغه کوي نو د هغه مونځ یې خراب کو که نه او دا یې د څه د وجې نه خراب کو. اوس به دا وي چې هلکه زه خو دعا کوم ولکه دا دعا طریقه خو هم نبي علیه السلام ښودلې ده که نه. ته په کوم انداز باندې په کوم انداز باندې ته دعا کوې؟ په دې انداز باندې که ته دعا کوې نو اول خو د سنت طریقې نه خلاف ده او بل د سنت طریقې کې ګوره چرته هم د چا حق نه ضایع کېږي. ورته د الله د پیغمبر عجیبه سنت دي چې په صحیح طریقه باندې ته یو کار کې د چا حق پې نه ضایع کېږي. خو چې تی غلطي طریقې ته واړې نو بیا به دغسې چل کېږي. د چا نه به مونځ رانیږي د چا نه به ذکرونه دغه کېږي. صاحب اوس د مانځه نه وروستو ذکر اذکار دي او یو امام صاحب دی هغه چې دی نو څه کوي مانځه پسې فورا پس چې دی نو دا مروجه دعا کوي چې دا کومه نن سبا موږ کوو. نو شاته د ډېرو جوماتونو کې زما خیلي ځینې کسان یاد لاس یې چوت کړی ما د ګور ته ګور لاس یې چوت کړی او هلته هغه څه کوي لاس هم چوت کړی خو هغه خپل تسبیحات فاطمي هغې نه پوره کړي نو هغه هلته اوسه دا چلم کوي. نو لکه دا دعا ده که دا سي ته ځان له خپل تسبیحات پوره کړه چې کله دې تسبیحات پوره کړه ځان له د الله نه وغواړه هغه به ځان له خپل چې دی نو تسبیحات پوره کړي نو په هغه باندې تسبیحات ګډ وډ شي. آیت الکرسي شروع کړي هغه په منځ کې ګډه وډه شي. دا ولې ځکه چې دا په صحیح طریقې باندې دعاګانې ونشي. نور تفصیلي خبره موږ په دعا باندې پرون کړې وه په پرون ما تاسو ته دا لوز کړی چې یو څو حوالې زمونږ د علمای دیوبند هغه به زه تاسو ته په دې مسله باندې پیش کوم چې هغو د دعا په باره کې چې نن سبا په دې جوماتونو کې کومه په دې انداز باندې دعا ده چې امام صاحب سلام واړی او په زوره زوره باندې بیا مقتدینو طرف ته چې دی نو متوجه شي او دې انداز باندې هغه دعا کوي. دا خبرې ګوره اول دا خبره تاسو واورئ اسنه چې بیا تاسو په ما باندې الزام لګوئ. دا زما قلم دی دا زما کاپي ده او دا لیکل مې چې کړي دا مې ټول د علمای دیوبند د کتابونو نه کړي. یوه خبره پکې زما نشته چا د کتاب نه مې کړي هغه نوم به هم درته پکې اخلم. انور شاه کشمیری رحمه الله تعالی د علمای دیوبند یو ستوری دی او د هغه تاریخ تاسو وګورئ چې هغه څنګه شخصیت تیر شوی دی. هغه فرمایي وليعلم ځان دې پوه کړی شي په دې خبره باندې ان الدعاء المعمول فی زماننا چې دا دعا چې نن سبا زمونږ په زمانه کې خلق کوي بعد الفریضه د فرض منځونو نه پس رافعین ایدیهم چې لاسونه چوت کړي علی هیئه القضائیه په اجتماعي شکل باندې لم تكن المواظبه علیه فی عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باندې د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې همیشواله نو کله کله خو ما تاسو ته ویل چې نبی صلی الله علیه وسلم کړی دا خو همیشه نه ده کړی لکه څنګه چې موږ همیشه نه کوو کله کله کوو څوک درخواست وکړي بیا دا دعا موږ کوو. نعم الادعیه بعد الفرائض ثابته کثیرا دعاګانې د فرض منځونو نه پس دا ثابت دي ځان لدی کوي خلک خو بیا فرمایي بدون الاجتماع بغیر د اجتماعي شکل نه وثبوتها متواتر. او بیا یو بل چې حواله تاسو ته وایم ده علامه عبدالحی لکنوی رحمه الله تعالی عبدالحی لکنوی سے په فارسی کې دغه دا هغه لوی شخصیتو چې هغه د 43 کاله په عمر کې وفات شوی ځوانۍ او دومره لوی شخصیتو چې دغه کتابونه په هر فن کې دي په هر فن کې هغه یو کتاب لیکلی او داسې کتاب یې لیکلی دی چې په مدرسو کې پړاویږي تقریبا سم د کاري عالم وکړي یو عجیبه شخصیت دومره عمر کې الله تعالی چې دی نو هغه برکت اچولی چې په لږ وخت کې هغه نه چې دی نو الله تعالی ډېر کار واخیست. نو هغه فرمایي وی ای طریقہ کی فی زماننا مروج است اول پی کہ امام بعد السلام رفع یدین کردہ
او بیا فرمای دعا میں کند و مقتدی آمین میں گوین در زمانه حضرت صلی الله علیه وسلم نبود. په دې انداز باندې چې زمونږ په زمانه کې دا خلک لاسونه پورته کړي دي او امام دعا کوي مقتدی په آمین آمین وای په زمانه د نبی صلی الله علیه وسلم کې دانو صحیح ده. او بیا عبدالحی سے عبدالحق دهلوی انتہائی مشهور عالم دی زمونږ د علماء دیوبند په استادانو کې راځي. آغا فرمای ام آدم په فارسی کې دی اما ای دعا کہ ائمہ مساجد بعد السلام میں کند و مقتدیاں آمین آمین میں گوین چنانچہ در دیار عرب و عجم متعارف است از عادت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نبود و دری باب هیچ حدیث ثابت نشده. دا دعا چې د جماعتونو امامان کوي او مقتدین په دې باندې په زور زور آمین وای دا او وی دس اوس چې کوم دینو په عرب او عجمو کې دا اوس دا طریقه مشهوره شوې ده از عادت پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم نبود. د نبی صلی الله علیه وسلم د عادت نه دا نه دي ځکه نبی علیہ السلام همیشه نه دي کړي کله کله کړي و دری باب هیڅ حدیث ثابت نشو او په دې خبره کې هیڅ یو حدیث نشته صحیح حدیث په دې باندې نشته. پرونه ما تاسو ته حواله پیش کړی و د مفتی شفیع عثماني صاحب د کراچۍ د مفتی تقی عثماني صاحب حفظه الله ورعاه داغو والد محترم صاحب مفتی اعظم پاکستان آغا فرمائی داغو کتاب د سنت و بدعت صفحہ نمبر 19 کے آغا ذکر کئی یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور شریعت اسلام کی احتیاط کی صریح مخالفت ہے کہ دعاؤں اور وظیفوں کو نماز فرض کے ساتھ اس طرح جوڑ دیا کہ دیکھنے والے یہ سمجھنے پر مجبور ہیں کہ یہ وظیفے اور دعائیں بھی گویا نماز کا حصہ ہیں. جو امام یہ دعائیں اور وظائف سب مقتدیوں کو ساتھ لے کر نہ پڑھے چې څوکم امام دا ذکر اذکار او دا دعاګانی په د مقتدیانو سره په جمع باندې ونه کی وی دا خلق سوی اس کی نماز کو مکمل نہیں سمجھا جاتا دا غمز تخلق جنو ناقص وی د دعا ونه کزم دا نه حالانکه هغه ځان له دعا کړي که په صحیح طریقه باندې به کړي خو سي کړي دا ځان له کړي په ځان له په شریکه باندې نه دا کړي نو خلق سوی کہ اس کی نماز کو مکمل نہیں سمجھا جاتا بلکہ اس پر طرح طرح کے الزامات لگائے جاتے هغه باندې قسمه قسم الزامونه لګوي دا دعا منکر دی دا دعا نه مني هو سم دا خبرې چې نو کوي نو به هر حال په دې باندې چې کوم دینو دی ټول زمونږ د دیوبند علماو په دې باندې چې دینو دا رد کړی دی چې دعا د مانځنه پس په جمع باندې همیشه لازم مګنئ. ګوره په خبره باندې بیم تاسو ځان پوهه کوي سنه چې به تاسو په شک کې واقع شئ. د فرض منځونو نه پس دعاګانې د الله تعالی ډېر قبلې خو په دې کې امام او مقتدی چې دینو دا د یو بل سره تړلې نه دي. د امام او د مقتدی چې دا کم تړل دي په الله اکبر باندې دا په سلام باندې ختميږي بس دا تعلق او رابطه د امام او د مقتدی ختم شوله. اوس د امام ځان له دعا غواړي مقتدی ځان له غواړي کله کله چرته امام خلقو ته د دعا د خودلو په انداز باندې دعا وکي هغه جایز ده. کله کله امام چې دینو په جمع باندې دعا وکي هغه جایز ده پاغه خو پاغه باندې به همیشواله نه کوي او پاغه دا به لازم نه غني کدای لازم وګڼله نو بیا به دا چې دینو یو مستحب عمل چې هغه سره لازم غني دا به ګناه جوړيږي. د دې وجنه پرون ما تاسو ته د دې کتاب حواله درکړې و خو د وخت کمی د وجنه د دې پوره وضاحت ما تاسو ونکړو. دا حضرت اقدس مولانا مفتی سید احمد پالنپوری سے تقریبا 30-35 کاله په دارالعلوم دیوبند کې د جن احادیث پڑھاو کړی داغه مفتی مو داغه محدث د احادیث استاد نو هغه فرمای چې د اصلاح طریقه په دې کې دادا چې امام لپکار دی امام صاحب لوگوں کو مختلف اوقات میں یہ بات سمجھاتے رہیں کہ امام اور مقتدیوں کا رابطہ سلام پر ختم ہو جاتا ہے. د امام او د مقتدی دا رابطه په سلام باندې ختم شوله. اوس که مقتدی ځان له مختصر دعا کوي مختصر دی کوي که ځان له اوږده کوي اوږده دی کوي که امام ځان له مختصر دعا کوي مختصر دی کوي که اوږده دعا کوي نو اوږده دی کوي. خدا د همیشه د پاره چې کم دینو که امام چرته یو ځل د خلکو د پاره چې کم دینو په دې انداز باندې دعا وکړي چې خلک د ځان سره راجمع کړي نو به صحیح ده کله کله خدا به لازم نه غني اور هيئت اجتماعی کو ضروری نہ سمجھا جائے. دا اجتماعی شکل دی دا بجدانو ضروری نه غني. صفحه نمبر 96
دا جلد نمبر 2 تحفة الالمائی د ترمذی شرح. او دغه رنګي دا بل کتاب ما تاسو ته چې دین په دې باندې خودلو دا مولانا خالد سیف الله رحمانی حفظه الله دا ژوند دی او په انډیا کې دا داسې شخصیت دی لکه څنګه چې زمونږ په پاکستان کې مفتی تقی عثمانی صاحب حفظه الله هغه لوی شخصیت. دا موی ہمارے زمانے میں فرض نمازوں کے بعد دعا کے سلسلے میں بعض مساجد میں بڑی شدت برتی جاتی ہے اور لوگ اسے جزء نماز تصور کر لیتے ہیں. ودا دا مانزه حصہ دا اگر کہیں یہ صورت پیدا ہو جائے تو یہ عمل بھی بدعت ہو جائے گا. بیا ته دا بدعت وای ګورخه په دې انداز باندې کچر ته خلک عادت شي او خلک وای چې چا دا دعا په زور زور باندې د مقتدیانو سره په جمع ونه کړله وای دا چې دینو دې سړی چې دینو ګناه وکړه یا دا سړی دعا نه مني وای کچر ته دې انداز ته خبره رسیدلی بیا دا دعا چې دینو دا به بدعت جوړیږي. الله دې سنت باندې عمل توفیق ورکړي.